الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور دا الله رب العالمين أحكم الحاكمين دا طول بادشاہ دا طول زبردست هذا رب العالمين چه تمام کائنات خالق و مالک دے هذا الله چه تمام کائنات متصرف و منتظم دے هذا رب العالمين چه داغی بصفاتو کی و صفت فعال لما يريد دے رب العالمين چه سکی سوق چکی سرنگ چکی چاسر چکی کولے شی دا الله رب العالمین دا سوک تپوس او پختنا نشی کولے او نا الله رب العالمین خپل عاقبت او دا انجام نویدی کی بلکہ خپل فرمائی چه ولا يخاف عقباها الله رب العالمین دا خپل عاقبت او دا انجام نویدی کی بلکہ دا صفت پکی موجود دے چه دا مکلف مخلوقات چه هر سمر دی خواہ انبیاء دی او که امت دے خواہ باچاہان دی او که رعیہ دا مالدار دی او که غریب دے دا ہر یو فرد نبا اللہ رب العالمین تپوس و پختنہ کئی زما محترمو دا اللہ رب العالمین دا تپوس و دا پختنہ دا پدی خبر باید دلالت نہ کئی چیرہ مونگ پا دی دنیا کی کم عمل کو کم کار کو اللہ تا پتہ نشتا دے نہ پتہ شتا خدا تپوس و دا پختنہ دی وجہ نہ کئی اور دا دی دا وجہ نے مونگ سرچ دیرو کرامت کاتبین مقرر کری چی سبا دا انسان دا خپلو اعمالو نا منکر نشی لکه دا زمون د دنیا ماحول له تاسو ګورئ چې کله کوم یو انسان کوم یو جرم وکړي او هغې باندې دعوه وشي نو سمدستي د هغې نه منکر کېږي چې یاره ما خو دا کار نه دی کړی زه خو سره خبره هم نه یم دی نه او چې بیا پې ګواه پېښ شي نو وایي دا ګواه دروغجن دی دی دروغ وایي دا د دروغو ګواهي کوي داسې خبره ده که نه ده ولیکن الله رب العالمین مونږ سره کرامن کاتبین مقرر کړل که سبا مونږ د دې خپلو اعمالو نه منکر کېږو نو ملایکو ته به ووایي چې د ده د عمل نامه راوړه مخې ته ورته کېږدوه دا چې خپل عمل نامې ته وګوري نو یو ارمان به کوي چې ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها دې عمل نامې نه څه چل شوی دی چې نه زما وړه ګناه پرېښې ده او نه یې غټه ګناه پرېښې ده بیا مونږ کې یو مسله بله ده چې مونږ هغه گواه د هغې نه انکار کوو الله رب العالمین فرمایي چې ښه ته زما په دې ملایکو باندې اعتراض کې نو خبره یې سم نه ده یوم تشهد علیهم السنتهم وایدیهم وارجلهم بما کانوا یعملون د قیامت په ورځ به ته چې دې ملایکو باندې اعتراض کوې چې یا الله دې ملایکو څه پته لګي ما دا عمل نه دی کړی د ځان یې لیکلي وي الله رب العالمین به زمونږ دا لاسونه زمونږ دا خپې زمونږ دا سترګې غوږونه ژبه دا به ګویا کړي
او ورته به وایي چې ها اوس وایه چې مونږ کوم ځای د په دنیا کې تللي دا خپې به وایي چې الله پلاني ورځ پلاني ټایم پلاني سړي سره دې پلاني ځای ته تللی او دا کار یې کړی که کوم غلط کار هم په دې لاسونو باندې کړی وي هغه هم بیانېږي که ښه کارونه هم کوي هغه هم بیانېږي بیا انسان د هغې نه انکار نشي کولی صرف دومره به وایي د خپل اندامونو ته لما شهدتم علینا په موږ باندې ګواهي ولې ورکړې وه بیا به ورته وایي چې انطقنا الله الذي انطق كل شيء مونږ ته څه پته وه الله مونږ ګویا کړو راته یې ویلې چې ووایه الله ته څوک انکار کولی شي ځکه مې ستا په باره کې ګواهي ورکړه دا انسان به دې اندامونو ته وایي چې اوس په جهنم کې خو تاسو سوځېږئ مونږ خو نه سوځېږو هغه د سوځېدو څخه وروسته ګورو خو د الله رب العالمین حکم الله د مې ټول هره خبره رښتیا رښتیا ستا په مخ کې بیانه کړله چې سبا الله رب العالمین زمونږ په باره کې زمونږ د اعمالو زمونږ د کردار زمونږ د هر څه په باره کې زمونږ اندام مونږ ته ګویا کوي نو ولې زما محترمو مونږ حسد چا سره وکړو چا سره کینه او بغض وساتو چا باسي خبرې وکړو د چا چې کوم دی نو بې عزتي وکړو د چا عزت چې کوم دی نو لوټ کړو ولې دا کارونه مونږ ته نه ښایېږي د دې په وجه باندې د دې د بیان دپاره الله رب العالمین د آدم علیه السلام نه نیولې تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې انبیاء کرام راولېږل دې انبیاو ته دغه خبره دغه ډیوټي حواله کړه چې لاړ شه او زما دا بندگان ته دې خبرې نه ویره وه چې زما په لار باندې روان شي زما چې کوم دین راغلی دی په هغې باندې دې عمل وکړو نو جنت دی او که عمل دې ونه کړو نو جهنم دی دا الله رب العالمین لکونو کرورونو رحمتونه په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه موږ ته د الله رب العالمین دغه ډیوټي د الله رب العالمین دغه ذمواري چې هغه ته کوم حواله شوې وه هغه من او عن موږ ته راورسول اوس چې موږ عمل نه کوو نو دا زمونږ کوتاهي ده زما محترمه د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د طرف نه هیڅ قسم په هغې باندې اعتراض موږ نشو کولی چې الله تا خو به قرآن رالیږلی وی یا الله تا به پیغمبر رالیږلی وی یا الله تا به داسې کړی وی داسې به کړی وی نو تا به بیا زه کتلی وی چې ما څه کوې دا اعتراض موږ په الله باندې نشو کولی زما محترم ځکه الله رب العالمین چې موږ دې دنیا کې پیدا کړي یو د زمونږ د پیدایش هغه مقصد هغه صرف او صرف د رب العالمین عبادت او بندګي ده په هغې باندې رب العالمین خوشحالېږي ځکه الله رب العالمین ډېر نعمتونه په موږ باندې کړي دي ډېر احسانات په موږ باندې کړي دي خو د دې نعمتونو د دې احساناتو بدله څه شی ده صرف او صرف د هغې عبادت او د هغې بندګي او هغه چې کوم دین کوم شریعت د پیغمبر په خوله باندې موږ ته بیان کړی دی د هغې پاسداري کول دی او په هغې باندې تګ دی زما محترم صرف او صرف الله رب العالمین په دنیا کې موږ نه دغه شی غواړي لکه تاسو وګورئ الله رب العالمین موږ ته دا یو ازادي دا یو ډېر لوی نعمت دی موږ ته الله رب العالمین را کړی دی اوس که دې نعمت پاسداري موږ نه کوو او په دې کې موږ د الله رب العالمین ناشکري کوو هغه کارونه کوو چې الله رب العالمین په هغې باندې ناراضه کېږي هغه کارونه کوو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې نه منع کړې ده نو بیا الله رب العالمین موږ نه دغه نعمت اخلي او موږ چې کوم دی نو ګناهګارۍ او د جهنم طرف ته موږ روانوي زما محترم ځکه الله رب العالمین خپله وفرمایل چې الذین ان مکناهم فی الارض هغه کسان چې موږ دیو له په ځمکه کې ځای ورکړو نو څه به کوي کار یې څه شی دی اقاموا الصلاة زما عبادت به کوي بس بندګي به چا کوي زما عبادت او زما بندګي به کوي وآتوا الزکات او الله رب العالمین په لاره کې به خرچه کوي چې کوم مال کوم دغه موږ ورکړی دی لکه تاسو وګورئ حدیث کې راځي چې کله انسان په خبر کې نه راپاڅولی کېږي اولنی ځل باندې په اول ډک کې به ترې څلور تپوسه کېږي په هغې کې دوه تپوسه دا دی چې ما کوم مال درکړی څنګه دې ګټلی او په کوم ځای کې دې خرڅ کړی ځکه الله رب العالمین هر ځای کې اقاموا الصلاة سره آتوا الزکات خامخا ذکر کوي د ابن عباس رضی الله عنه دا فتوا ده چې درې
کارونه داسې دي چې الله رب العالمین هغه جوړه ذکر کړی دي چې یو انسان یو کوي او بل نه کوي الله دې دا یوم نه قبلوي وي لکه اقیم الصلاة وآتوا الزکات څوک مونځ کوي او زکات نه ورکوي الله دې دا مونځ هم نه قبلوي مونځ نه کوي زکات ورکوي الله دې دا زکات هم نه قبلوي دویم اطیعوا الله واطیعوا الرسول دا الله تابعداري کوي د پیغمبر نه کوي الله د پیغمبر تابعداري نه قبلوي د پیغمبر تابعداري نه کوي او د الله کې الله دې دا یوم نه قبلوي زما محترم او دریم واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا شرک الله سره د کې بندگی د الله کې فالته مور او پلار د خپدي مور او پلار دې زور ول کړی دي هغه د خوشاله نه دي الله رب العالمین دا عبادت دا بندگی ستانه نه قبل ما محترم دا دوار دا درې شیان الله رب العالمین جوړه هر څه کې ذکر کړی دي پکار دادي چې په دې جوړه باندې موږ څوک عمل وکړو اوس دا نعمت د ازادۍ چې الله موږ را کړل نو موږ څه پکار دي چې موږ په دې باندې څوک شکر وکړو لکه تاسو ګورئ موسی علیه السلام ته چې الله رب العالمین کله د فرعون ازادي ورکړه فرعون تباہ کو په سمندر کې او موسی علیه السلام میں بچ کو آزاد کو نو موسی علیه السلام څوک زمون غوندې باجی نه غولې زمون غوندې چې کوم دینو د مامي نه کولې ډولې نه والو بلکې څه وکړه روزه ونیول او د الله رب العالمین شکر ادا کړ مدینه ته چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او دا يهودي ولیدل ولی روزه نشي موسی علیه السلام الله رب العالمین په 10 تاریخ د محرم باندې آزاد کړو د فرعون د سختۍ نه د فرعون د عذابونو نه قصه کوي روزه نشي دا غي په خوشاله کې پکار دی هغه خوشحالي پر راغلی و ازادي وته میراو شوی و زموږ د دا کارونه هغه هم کړی نه بلکې هغه څوک روزه ونیول الله رب العالمین رضا کو د الله بندگی د الله اطاعت وکړو فتح مکی موقع وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړله د کفارو ازادي وته ملاو شوه نو څه وکړل د الله رب العالمین بندگی وکړه د الله شکر ادا کړ هغه کوم بوتان چې په مکه کې موجود هغه ټول تسنس کړو دا نن د الله رب العالمین د دین مرکز شو دلته چې کوم دینو منځ وکړو الله رب العالمین د سر په سجود شو د ازادي چې موږ ته ملاويږي زما محترمو دا په دې باندې چې موږ د الله شکریا ادا کوو د الله احسان په خپل ځان باندې ومنو ولی الله فرمایي لقد من الله على المؤمنين ما په مؤمنانو باندې احسان کړی دی کدا احسان ما نه کړی نو څه چل وشو او ان كانوا من قبل لفي ضلال مبين د دې احسان د کولو نه مخکې دا انسانان ټول څه شو گمراه او د سم لارې نه خو دی په نن سبا نوې فتنه پیدا شوې د زما محترمو او زمونږ غوندې ځوانان هغه په دې فتنه کې ککړ کیږي ټول کې اول ملحدین دي چې الله رب العالمین نه خلق کړي وای مړه الله نشته دی وای دا دنیا نظام چې تیریږي دا خو د عمر د تیریدو سره تیریږي او ما يهلكنا الا الدهر موږ د هلاکې نو څه شي زمانہ هلاکې سره الله په دنیا کې شته کوم څه کې تا تخکاری وای دا بعض خلک خود الله رب العالمین وجود په اسمانونو د پاسه منینه قسمه غیره مثالونه بیانې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایلی دي چې الله رب العالمین د آخري شپه باندې په اسمان د دنیا ته راځي هغه د سره مې څنګه برازي الته عرش به څنګه کیږي الته بسوږي دنیا نظام بسوک چلی دا د اسمان دنیا چې کمزور دی دا د الله رب العالمین وجود برداشت کولای شي کنه شي دا ټول خو دې خبرې دي زما محترمو پیغمبر چې کوم وینا مونږ ته کړی دا هغه صحیح ده بل فتنه دا د منکرین حدیث ده لکه الله رب العالمین خپل فرمایي چې لقد من الله على المؤمنين ما احسان کړی په مؤمنانو باندې څه شی ده هغه احسان څه شی ده اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم
هغه احسان دا دی چې ما په دې باندې د دیو د جنس نه د دیو په شان ته پیغمبر راولېږلو. کاری څو یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه. کاری داو چې قرآن به ورته بیانوي، سنت به ورته بیانوي، د دې قرآن کریم تشریح به ورته کوي. دغه منکرینو یو څو سوالات تاسو ته بیانوم. څه وایي تاسو ته؟ وایي دا وګوره تاسو وایي چې قرآن کریم تشریح احادیث دي، نو چې احادیث تشریح شو تاسو بیا ولې د دې احادیثو د تشریح دپاره کله یو امام پسې ځئ او کله بل امام پسې ځئ او کله بل امام خبره رالی دا امام ابن تیمیه دی او دا امام ابن عثیمین دی او دا فلانې مولا دی او دا فلانې مولا دی؟ زما محترمو دا ټول شبهات دي چې د انسانانو په زړونو کې اچي او زمونږ غوندې ځوانان هغه دا سوچ نه کوي، هغه ډایرکټ په دې فتنه کې ځان ککړ کړي چې او کنه وګوره دا حدیث منل پکار نه دي. هر څه چې دی نو الله رب العالمین قرآن کې بیان کړی، دا قرآن دی کنه، دا الله رب العالمین نازل کړی دی. ټولو کې اولنۍ خبره خو زه تاسو ته دا وکړم زما محترمو چې دغه تپوس ما خپل والد محترم نه وکړو، هغه ما ته دومره ښکلی جواب راکړو چې هغه جواب تاسو ته شیر کوم چې دغه منکرینو نه دا سوال پکار دی چې تا ته دا خبره چا کړې چې دا قرآن کریم د الله رب العالمین کتاب دی؟ ولې الله تعالی خپل راغلی او تا ته ویلي دي؟ خو دا قرآن چې مونږ ته بیان کړی چې دا د الله کتاب دی، زه د الله رب العالمین حق پیغمبر یم، نو چا بیان کړی؟ همدې پیغمبر بیان کړی دی. او که نن موږ دا احادیث نه منو نو د کوم ځای نه موږ دا دعوه کوو؟ په کومه طریقه باندې په کومه لار باندې موږ دا دعوه کوو چې دا قرآن حق دی؟ دا قرآن د الله رب العالمین طرف نه راغلی دی، تاسو چا بیان کړی دی؟ دا بیان دپاره مونږ څوک را لېږلی؟ الله رب العالمین د دې بیان دپاره الله مونږ ته دا پیغمبر را لېږلی. همدغه فرمایي چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوه. د دې پیغمبر په کارونو کې، د دې پیغمبر په ناسته پاسته کې، د دې پیغمبر په ولاړه کې ستاسو دپاره شی بهترین نمونه ده. یهود به دا اعتراض کوله چې ما دا څنګه ستاسو پیغمبر دی؟ دا خو تاسو ته چې دی نو د باتروم کې د ناستې چل هم درته ښیي او چې باتروم ته ننوځي هم چې دا طریقې هم درته ښیي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایي چې الله رب العالمین زه رالیږلی معلما استاد چې خپل بچي ته تعلیم او تربیت ورکوي نو هر څه ورته ښیي. دا نه وایي هغه وایي چې ماشوم هلک دی، ماشوم چې کله سکول ته ځي هلته ورته متیازم کوي، دې کې متیازم ورته کوي، استاد څه کوي؟ صفا کوي. او دا ورته وایي چې بچیا داسې مه کوه داسې کوه، باتروم ته ځه چې متیازې درشي نو په وخت ما ته وایه چې زه تا لېږمه چې باتروم ته ځې دا کار کوه داسې کوه داسې کښېنه دا کار کوه دا کار کوه. دا ټول مونږ ته پیغمبر بیان کړي په احادیثو کې. نو که چېرته مونږ ته نه یې بیان کړي او قرآن مونږ وګورو نو قرآن کریم کې دا خبرې شته زما محترمو؟ هېڅکله نشته دی. الله مونږ ته وایي چې واقیموا الصلاة وآتوا الزکات، مونځ قایم کړئ. دا د غرمې مونځ 4 رکعاته فرض، مازدیګر، ماښام، ماخوستن، سهار، دا کوم ځای کې قرآن کې راغلي دي؟ نو خامخا مونږ چې د څنګه د احادیثو منکر یو بیا دغه شانتې به د قرآن نه منکر کېږو چې صلات ته بس اخلو، نظام عدل به اخلو چې یاره دنیا کې عدل نظام قائمول پکار دی. دا منځونه مه کوئ. بیا مونږ ولې ځان ستړی کوو چې راځو دا جوماتونه هم غټ غټ جوړ کړي دي، خطبې کوو، مانځه ته ودرېږو، دا د کوم ځای ثابت شو؟ دا ټولې فتنې دي زما محترمو. دې باندې به ځان هوښیار کړئ، دې نه به ځان چې دی نو بچ کوئ، د دې خلکو په خبرو کې به نه راځئ زما محترمو. ځکه نن سبا د سوشل میډیا زمانه ده، هر سړی چې کوم دی ځان مشهورولو دپاره خپل د صفحې د لایک او د شیر اخیستو دپاره الټه سیده خبرې به تا ته کوي. خو لیکن الله رب العالمین مونږ له عقل راکړی، سوچ راکړی دی. سبا به دا تپوس کوي چې انسانه دا کار داسې و تا له ما پیغمبر در لېږلی و، تا ولې د هغې خبره نه منله؟
مونږ به ته چې الله تا قرآن نازل قرآن تا ته چا ویلو چې د الله طرف نه دی پیغمبر ویلو کنه دې پیغمبر خبره تا ولې نه منله ځکه زما محترمو تاسو ته ما په ابتدا کې دا خبره وکړله چې ابن عباس رضی الله عنه دا فتوا یې خدا چې واطیعوا الله واطیعوا الرسول چې کم یو انسان د الله تابعداري کوي د پیغمبر نه کوي الله د الله تابعداري هم نه قبلې یو انسان د الله تابعداري نه کوي صرف پیغمبر کوي الله دې د پیغمبر تابعداري هم نه قبلې موږ صرف قرآن کوو حدیث نه منو نو دام زمونږ لپاره فائدہ نه کوي او که صرف حدیث کوو قرآن نه منو نو بیا هم زمونږ لپاره فائدہ مند نه زما محترمو دغه ټول کارونه زما محترم مونږ ته چې بیانېږي دا څه د وجه نه بیانېږي دا صرف او صرف د دې ازادۍ په وجه باندې بیانېږي چې الله رب العالمین مونږ له ښایسته ازادي راکړې او د دې ازادۍ شکریه به الله رب العالمین ته څنګه ادا کوو دا نن سبا چې مونږ کوم کارونه کوو په دې باندې شکریه نه ادا کېږي زما محترم شکریه صرف او صرف چې ادا کېږي په څه باندې الله رب العالمین په عبادت او بندګۍ باندې لکه تاسو ګورئ صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې الله رسول الله تعالی مخکینی او رستونی ټول ګناهونه معاف کړی دي تا باندې قسم نعمتونه او احسانات کړی دي بیا ته ولې مانځه ته ودرېږي او په ډېر ولاړه باندې خپل پنډۍ مبارک یې وپړسولې پیغمبر جواب واورېدا نه وایي چې او کنه والله زه خو نعمتونه را کړی دي او دای راسته کې زبس مزید او چرچې دي چې څه کوم نه الله رسول ته فرمایي چې افلا اكون عبدا شکورا ایزه الله رب العالمین شکر گزار بنده نشم دا شکرې به موږ په څه باندې ادا کوو د ازادۍ دا شکرې به موږ صرف او صرف ادا کوو د الله په بندګۍ باندې ادا کوو د دې فتنو نه بزان ساتو زما محترمو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خود رشي په لار باندې بزو او الله ته سر په سجود کیږو الله به د ازادۍ او د دې دغه شکریا ادا کی کنه نو دا شکریا موږ نشو ادا کولای زما محترمو الله رب العالمین دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین زموږ نه دا فتنې لري کی کما فتنه چې موږ ته مخامخ کیږي دا غینه د بچ کېدو توفیق دی الله رب العالمین موږ راکړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار زما محترمو د نعمت او د احسان شکریا هغه په عبادت سره ادا کیږي زما محترمو او عبادت څنګه کیږي علما فرمایي د ایمان لپاره درې مراتب دي یو مرتبه په خله باندې اقرار کول دي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دویم پس دغه تصدیق ساتل دي چې رقم کارونه ماته پیغمبر او الله رب العالمین بیان کړی دا حق دي دا به زمونم اگر که زما دل او دماغ منی او کنه منی لکه ما تاسو مثال درکو چې الله رب العالمین اسمان د دنیا ته راکوزيږي دا بعض مولیان مونږ ته وایي او الته کرسي کې به څوک ناسي اول خو دیو د الله رب العالمین استوا په عرش منی نه خو چې دا خبره وته وکي بیا تا ته وایي چې
عرش باندې بسوکی کرسی به څنګه چل کېږي نظام به څنګه چلیږي د اسمان دا دنیا چې دا کمزور دی الله رب العالمین به برداشت کوي کنه به برداشت کوي نظم محترم دا ټول خبرې اسی بهوده دي پیغمبر مونږ ته چې الله رب العالمین کوزيږي کما یلیق بشانی بس مونږ منو په ځکه کې تصدیق بساتي او دریم کار هغه ډیر ضروری دی چې هغه عمل بالجوارح په خپل اندامونو باندې به عمل کې سجده کول دي منځ کول دي ذکر اذکار کول دي د قران کریم تلاوت کول دي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل دي دا ټول عمل بالجوارح کې راځي یو انسان دا وایي یره زما زړه صفا ده بس مونږ ته ضرورت دی الله ما ته ګوري چې زما زړه کې څه شي دي د پیغمبر دا صفا زړه د بل چاو چې هغه به اترېدو مانځه د خپل پنډۍ مبارک به د ډېر د اترېدو نه به یو پړسولې او نن سبا زه تر پاسېږو دا خبره کوي چې یاره زما زړه صفا دی الله رب العالمین ما ته ګوري چې زما په زړه کې څه دي مونځ نه کومه تلاوت نه کومه ذکر اذکار نه کومه او زما زړه صفا دی او زما زړه کې اسم نشته دی زما دسې دی او زما هغسې دی نه په دې باندې خلاصې نشته دا د شیطان هغه وسوسه ده چې الله سره دا وعده کړې وه چې لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین دغه بد عمل او دغه خبرې به دیو ته زه ښایسته کومه چې دا ستا زړه صفا دی مړه په دې منځونو څه کې په دې تلاوتونو څه کې ځان ستړی کې راځه چکرې وه چرچې وه زړه دې صفا دی لکه دا بای زنانه وایي که نه هلکه پرده ولې نه کې زما زړه صفا دی زه خو هغو ته نه ګورم نامحرمو ته زه نه ګورم داسې نه کوم هغسې نه کوم نه ستا زړه دې صفا یو که نه الله چې کوم حکم درکړی په هغه حکم باندې به عمل کې عمل بالجوارح به کې دا د اندامونه به ستړي کې نو الله به الله رب العالمین تعالی به اجر او ثواب درکوي او ستا د ایمان هغه مراتب به پوره کېږي که نه نو هسې مونږ ځان ستړی کوو دنیا 50 کاله 80 کاله دا عمر هم تېر کو هسې عبس او عبس هم تېر کو سبا چې الله رب العالمین خواله ورځو الله نه تپوس کوي او الله ته به دا وایي چې الله زما زړه صفا و الله به وایي صفا صفا نه و پړ مخې جهنم ته راکاږئ بیا به څه کوو زما محترمو بیا هېڅ قسم ته زمونږ دپاره د خلاصې لاره هغه نشته الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین موږ نه هغه اعمال والي چې د هغې د رضا سبب ګرځېږي او د جنت د تګ ذریعه ګرځېږي او زموږ زړونه د الله رب العالمین دی عبادت ته دی بندګۍ ته دی احسان ته پاک کړي چې موږ ښه طریقې سره د الله رب العالمین بندګي وکړو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سفنا برابر کې نږدې ودرېږي